نو د فطرت نه ما سیوا کارونه باندې کوي. ګوره اوس حدیث مبارک کې راځي کل مولود یولد علی فطرت الاسلام او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم چې هر انسان پیدا کیږي د په فطرت د اسلام باندې پیدا کیږي. نو بیا مور خپل ګرځي سو کې مور خپل چې يهوديان بچي يهودي شي، چې مور خپل عیسایانی نو بچي عیسائی شي، چې مور خپل هندواني بچي هندو شي، چې مور خپل مسلمانانی نو الحمدلله بچي مسلمانان. نور خدای پاک وایي چې هر انسان پیدا کو د فطرت باندې پیدا کو او فطرت سره فطرت اسلام ده. فطرت فطري دین چې دا اسلام دی. دا ولي الته کوم ګلمبري سي بارکه وي چې هغه اتمه سي بارکه الستو بربکم قالوا بلا. چې خدای پاک وته وی عالم ارواح کې چې خدای پاک دا ټول روحونه پیدا کړ او خدای پاک وته الستو بربکم آیا زستا سوربم نو دی وته قالوا بلا او خدای پاک ته زمګره به زم بول رب سوکته مونږ پیدا کړی چې خدای پیدا کړیو کنه. نو د ټول انسانيت دا آدم علیه السلام نه راوخته تر روز قیامت پورې چې کوم انسان پیدا کیږي یا پیدا شوی دی ټول په یک دفعه قالوا بلا او تدم خدای. اوس دا غي نفس چې ما سیوا اوس کوم انسان به تور نسل پیدا شي په تور نسل پیدا شي دا ټول انسانان چې دا مسلمانان پیدا کیږي خو دې بیا وروسته چې کله بخابت کويږي د مور خپل په لار روان او تکیسه خپل سفرنامو کې یو واقعي کې وایي چې ماته د یورپ نه یو پاکستان والا ملګری ټلیفون کې چیرې قاضي سے زما خو ته دغه مفتی سے تکیسه عثماني سے ټول تقریبا تاسو پیژنئ چې ما خو دلته بلا زمانو شو راغلی ما واده مې کړل دلته د عیسائی جنې سره او زبس هغه وخت ورسې کو تیرې د مسلمانانو د عیسائی او خو زمون بچی دی او دا زه چې کور ته راشم زما د اخته لګي او زما بچو ته د عیسایت تعلیم ورکړي. نو زه دې شې پنځه غشته اگر خپل مسلمانۍ به کمزورې ده موږ بیا کړی یا نه کړی خو دې سوچ غشتم چې زما د بچو په عیسایان کې ګرځي نه دوی چې یاره زه په دې سوچ باندې ومو. نو اخر کې تکیسه وایي چې ما سره رابطه وکړه هغه وایي چې ما ته یو عمل وکړ چې دا عمل کوه هغه عمل لوجه هغه خدای پاک داسې وکړو چې اورز وته هغه تکیسه وایي چې هغه ما ته بیا وروسته ټلیفون وکړ چې ما ته خزه په خپل وایي چې ما ته کلمه وایي ما ته کلمه وایي داسې عمل بس. نو خدای پاک وایي فطرت الله التي نو چې کوم خلکو عقل کارو کوي نو چې او هو شي دې دین خدای کوي او دا ګوره یک دین څخه دا غواړي چې دا خدای پاک کوم انسانانو سره عالم ارواح کې وعده کړی چې قالو الست بربکم آیا زستا سورہ بن دی وته ټول وته قالو بلا او دم نقطه. نو اوس ګوره دا هغه په بنیاد باندې کافر دولي دي عیسائی او يهودي دي ولي دي چې کله دې داس مصیبت مونږ لکه مونږ خدای خیر یعنی هغه مې او مای ګاډ یعنی نو دا ټول پټریشس پروت ده دا ټول هغه پټریشس پروت ده دا فطرت هغه دا فطرت دا قانون هغه نور دا چې کوم ځان باندې دنیا دا رنگ او روغن راچولې خدای پاک وي دا اصل شي نه ده بل په فطرت کې ته بل خبره وکړه. اوس په فطرت کې خبره ده چې اوس خدای پاک دا انسان لکم شکل ورکړي بس د دینه ما سیوا دي ځان نشي خسته د دینه ما سیوا دي ځان نشي خسته نور دې وجه حدیث مبارک کې راځي چې کما زنانه خال لګي کما زنانه خال لګي او کما زنانه یا د سبو چې کوم انسان خان سبا ما داسې لګان لیدل چې غیم دی واسي او کما زنانه روزي واسي او کما زنانه خال لګي بده باندې خدای پاک هم لعنت کوي فرشته کوي دا دومره سخته مسله دا د فطرت خلاف ده. لعن الله المستوشم والمستوشمات ده حدیث الفاظ تقریبا صداقت او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم. نو خدای پاک کوئی فطرت الله التي لازم شدا هغه فطرت سره چې په کوم فطرت باندې خدای پاک پیدا کړي په شکل شکل خدای پاک پیدا کړي روزي موزي بنل وګړي ولنده ها او نه راکې او بلنه بینا کومه خزه خال لګي خدای خالم ګوري یو زم خلک خال لګي داسې درنجو خالو لګي دا څه خبره نه ده. هغه کوم مفسرینو چې د کوم خال منع کړی دا خالداري چې هغه ولا اول یو کس ولګي ګوره
حدیث الفاظ دی المستوشم والمستوشمات چې چاله خال لګي په هغه خزه او چې کوم خزه ولا لګي خال په هغه خزه په دې ډول خزه باندې لعنت. نو دا کوم خال دا ول دی ولا دا داسې پستن ولا دا سرمن زخمی کوي چې په ځای باندې لګي زخمی کوي دا غین ناری ناری زخمی کوي نو بیا دا غیر پاس دوايي دا هغه خال د عمر لپاره جوړ شي د عمر لپاره جوړ شي. نو دا خال د سره لپاره جوړ دی د خایس لپاره. اوس دته دا چې خدای پاک کم شکل ور کړی کم صورت ور کړی کم ډانچه ور کړی دا کم بدن ور کړی کم جسم ور کړی دته په دې کې ځان خسته نه کړی دته وي دغه وی چې په دې حال کې خسته ښکار دغه وی چې ما دا روز وېستې نو ته په دې کې خسته ښکار. نو خدای پاک لا تبدیل لخلق الله دا خدای پاک په فطرت کې بس دا خدای پاک چې کم شکل درکړی دی کم صورت درکړی دی نو اوس کته چې په اجامت کې خپل ښکار دا ته غلطه ده. خدای پاک سړی له ګیره کې خپل پیدا کړی او خزله بغیر ګیره خپل پیدا کړی. خدای پاک کوئی فطرت دک کړي فطرت دک کړي نو کوس د ګیره نه ما سیوا چې د ګیره نه ما سیوا خپل ښکار خدای پاک د فطرت خلاف. او بل یو حدیث مبارک کې راځي 10 من الفطره لسدونه د فطرت نه نو باغې کې یو نکونه غشتل نکونه غشتل دا فطري عمل دی. دا نکونه بلويږي او دا باغ دا غشان وخته غشتل په وجود کې چې ما سیوا کوم وخت نو خدای په کوئی فطرت الله التي لازم شه د فطرت سره التي هغه فطرت الله التي لازم شه د الله د فطرت سره التي هغه فطرت فطر الناس چې پیدا کړی دي انسانان عليها باغ فطرت باندې بس بدک کې فطرت باندې چلےګا نو ټول موږ پارامي خوراکونه کوو هله دا اوس فطرت نه خلاف ته دیسی خوراک کوا دا کې بیا بیماری پیدا شي ته دیسی سره چوا پټو تا ستاب ته بیا بیمار شي دا هم ټول کیمیکل او زهر رانه نوځي غنمو تم خورا واچواله کټنډو تم خورا واچو باټینګړو تم سونا یوریا ور واچو نو دا سونه تعالی پکې بلی پتا سي پکې دلاچي دا خو زهر هغه زهر د ګوډي جذب کوي دا دانه ترازي دا په دانه کې پاتې کیږي هغه دانه زو ته خورو دا روان دي پکې نو بس ځوانان د کاني چې سټونه وږي چې املاګانې وږي چې اخته ټول بارا به پورا نو خدای پاک وي فطري خوراک دا وها شمله خورا واسطه خورا په خورا سوچا غوړي خورا شات خورا زيتون تیل خورا سرکه خورا وخه خورا انو سر کوم سبزی چې موږ خورو کوم ټولې دغه دي رسي وتا دي توس داسه په نو مخ بیا د پرلي هایبرید سبزی دي ټولې په خوا بدونه خو کله وړي کړېلې وخت رحیبم بیا خوان دی اوس دونه لري نشي دونه روتي نه خوښته ونه رامشته انا پکې پرېخواله شته نو لا تبديل لخلق الله وګوره خدای پاک هغه لا تبديل لخلق الله مبدلوا لخلق الله د خدای پاک فطرت لرا د خدای پاک تخلیق لرا چې خدای پاک په کوم رنگ روغن او په کوم شکل او صورت پیدا کړي بس پدې کې کوته نو واخا